ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې ټول به ټیک ټاک بخیر و عافیتي. دوستان ټول نه مخکې خو زه د هغه علما کرام، هغه طلبای عظام او د هغه نوجوانانو نه دا ریکویسټ کوم چې کوم د مفتی منیر شاکر صاحب خلاف کار کوي، د هغې خلاف فتوی جاری کوي یا د هغې خلاف بیانات جاری کوي، د هغې نه زه دا ریکویسټ کوم چې دا کار مه کوئ. وجه څه ده؟ وجه دا ده، دا لږ واورئ. تبلیغ والا خالص دی وجه نه د خلکو خوښ دي چې تبلیغ والا سره سوا د یو څو خوږو خبرو نه نورې څه شی هېڅ شی ورسره نشته. نو ډېر خلک دا وایي چې تبلیغ والا حق دي ځکه ورسره ډېر خلک دي. نه، تبلیغ کې تبلیغ والا سره د دین هېڅ احکام نشته، تشې مزې دي. څه شی دي؟ تبلیغ کې شپږ نمبرې نورې ټولې تقاضې تبلیغ مزې خوراک، څښاک، چای ته پیسې جمع کړې، نن سبزي راوړې، نن غوښه راوړې، خوراک خود مزیدار برابر کې، هلکه تا له ښه درځي، یاره جي چیله مې ولګوله، څو ایتونو ترجمه دې وکړه. نه چې موږ خو مسایل نه چیړو، څو سپارې ترجمه دې زده کړه، نه چې موږ مسایل نه چیړو. ولا څه ته وایي، برا څه ته وایي، نه چې دا خو موږ ملیان ته په دې خو موږ نه پوهېږو. منځه نه تاوېږه او منځه نه راتاوېږه. لا نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کړي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې کامیابی ده او د غیرو په طریقو کې ناکامي ده. دا خبرې کولې بلې څه وي؟ دا خبرې ټیک وي که غلطې وي؟ جواب راکوئ که نه؟ او په ایمان وایه، خلاف ملیانو مسلمانانو کولو که یهودو نصاروی کولو؟ دغه ملیانو او دغه مسلمانانو خلاف کولو. کله به وي چې د امریکې ایجنټان دي، وی به که نه به وي؟ کله به وي چې دوی ته برطانیې نه پیسې راځي، ملیان مسلمان وو که بل څوک وو؟ او بیا چې کله په دې یخ نشو، بیا یې کتابونه پې ولیکل. تاسو ته پته شته چې د تبلیغیانو خلاف څومره کتابونه لیکلي شوي دي؟ دا پته ته شته؟ 150 نه پورته کتابونه لیکلي شوي دي. څومره؟ دا 150 پورې ما پړاو کړي دي، نور کېدای شي وي. بیا چې کله د قتل د مقاتلې میدان راغی، تبلیغیانو باندې ټولې خلکو راویستې او په ټوپک باندې ته تېخ کړل، علاقه کې پې پابندي ولګوله او دوی ته به یې جبریه او د تبلیغیانو خلاف یو کتاب ولیکه. تبلیغیان ریونډیان جبري کافر دي، دا نامه وه د کتاب. هغه کتاب پې ولیکل شو، خیبر ایجنسۍ کې د تبلیغ نوم چا نشو اخیستی. نو بیا دا یو بنده د جماعت اشاعت توحید و سنت یو ادنا کارکن، د علماء دیوبند یو ادنا شاګرد، د هغو خلکو په سترګو کې سترګې واچولې او دې ځای نه یې کسور ته ورسولې. اوس زه نوجوانانو ته وایم چې تاسو فیصله وکئ د اولني بیان کې څومره تضاد دی او د اخري بیان کې څومره تضاد دی. دا تاسو په خپله باندې فیصله وکئ. او څنګه چې په اوله کې ما ویلو چې هغه طلبه کرام، هغه علما کرام چې کوم د مفتی منیر شاکر صاحب خلاف فتوی ورکوي، هغه ته فتوا ورکولو ضرورت نشته او نه د مفتی منیر شاکر صاحب خلاف د بیانونو ضرورت شته دی. وجه دا ده چې مفتی منیر شاکر صاحب په کوم وخت کې چې دین دفاع کوله، د اسلام دفاع کوله، د تبلیغیانو دفاع کوله، کومې فتوی چې هغه په نورو خلکو باندې لګولې، کوم الفاظ چې هغه د نورو خلکو دپاره استعمالول، هغه الفاظ په مفتی منیر شاکر صاحب باندې به خپله پیټ کېږي او د هغې خپلې فتوی د خپل ځان دپاره کافي دي. علما کرامو له د هغې خلاف کار کولو ته هېڅ ضرورت نشته.